بسم الله الرحمن الرحيم. صدقا وكذبا معا، وهي الحقيقية أو صدقا فقط فمانعة الجمع، أو كذبا فقط فمانعة الخلو، وكل منهما عنادية إن كانت تنافي لذاتي الجزئيين، وإلا فاتفاقية. حجی مری سے منگا دا تصدیقاتو دویم فصل شروع کڑیو چی دی کی دا شرطیاتو بیانو، اول فصل کی دا حملیاتو دی کی دا شرطیاتو دی. پرون منگ دا ویلیو چی قضیہ شرطیہ پا دو قسم دا، یوی تا متصل ویلے کی گی، یوی تا منفصل ویلے کی گی. متصلی تعریف ہم کڑیو چی دویم نسبت کی ثبوت، دویم نسبت ثبوتی وی او یا سلبی وی، دا پا تقدیر دا اول نسبت وی. ای آسان تعریف شلن تعبیر شو کنا چی دویم نسبت کی ثبوت وی یا سلب وی، دا پا تقدیر دا اول نسبت وی. دا قضیہ متصلہ شولا. بیدا قضیہ متصلہ پا دو قسم وقستاسو تسوچ وی، یو لزومیہ و او یو اتفاقیہ و. البتہ دا خبر اب کی بے و رہی چی قضیہ متصلہ کی یا پا شرطیاتو کی، دا سوائے شرطیاتو کی دا ایجاب او سلب چی دے، دا دے تعلق دا نسبت دا ایجاب او دا اتصال او دا انفصال، دا اتصال او دا انفصال دا ایجاب او سلب سرے. نو کپا متصلہ کی اثبات اتصالو نو بس موجبہ دا، طرفینو کی آغا اثبات و کسلب وغیر سرمکار نشترے مقدم و تالی کی. او منفصلہ او کچرے پا متصلہ کی نفی دا اتصالو نو دا بسالی بوی. کم طرفینی چی دی مقدم و تالی آغا سنگ دی غیر سرمکار نشترے، ہم دق شان خبر منفصلہ کی ممکوخا کچری اثبات انفصالو نو موجبہ دا، طرفین سنگ دی کار مرسل نشترے، او کنفی دا انفصالو نو بے سالبہ دا. بہرحال قضیہ متصلی تعریف ہم کڑے ہوچی اثبات یا دنفی دا ثبوت نسبت یا دنفی نسبت حکم بھی پد دویم طرف کی یعنی تالی کی، دا پا تقدیر دا اول نسبت وی یعنی مقدم والا. بیل دوا قسم دی، یو لزومیہ و ایوا اتفاقیہ و. لزومیہ چاہتا ویل کے دلا کچری دغا اتصال چلے، اتصال اثبات اتصال یا نفی دا اتصال دا دا یو علاقی پا وجبن لزومیہ دا، او کچری اثبات اتصال او نفی دا اتصال دا بغیر دا علاقی و نبی دا اتفاقیہ دا. ذہن کم دا خبر منفصلہ چاہتا ویلے کی منفصلی تعریف ہم کڑے ہو چالتا اثبات دا انفصال وی او یا نفی دا انفصال وی. کہ اثبات دا انفصالو نو موجبہ دا، طرفین چے سنگم دی، او کہ نفی دا انفصالو نو بے سالبہ دا، مقدم او تالی کی ثبوتی نسبت ویو کو سلبی کارم مرسلہ نشت دے. دا خوی شویو میم داویلیو چی قضیہ منفصلہ خپل کور کی بدرے قسمہ دا. نند دے جانا سبق وایو، ایو حقیقیہ دا، ایو مانیت الجمع دا، ایو مانیت الخلو دا. امنگ دیو سو اصطلاحات بیان کرو، یو منافات صدقا و کذبا چی دوارا نجمع کی دلی چی مقدم و تالی او نی ارتفاع کی گی. منافات صدقا چی اجتماعی نکی گی او ارتفاعی کی دیشی. منافات کذبن چی دوارو نسبتونو ارتفاع نشی کی دلی او اجتماعی کی دلیشی. او عدم منافات صدقا و کذبن چی اجتماعیم کی دلیشی او ارتفاعیم کی دلیشی. عدم منافات صدقا چی اجتماعی کی منافات نہیں جمع کی دلیشی. عدم منافات کذبن چی ارتفاع کی منافات نوی. دا خبر خود یادی بھی کن تیرے شوی بھی. نو قضیہ منفصلہ بدر قسم مانی و حقیقیہ مانیت الجمع مانیت الخلو. حقیقیت سے تعریفو وز دے زنانوے سبق دے کچری پا قضیہ شرطیہ منفصلہ کی دغا منافات چو اثبات دا انفصال یادو
یا نفی د انفصال یا دقه ته منافات ویل کیږي. دغه منافات صدقا او کذبا دواړو نو حقیقیه ده. لکه هذا العدد اما زوج او فرد، دلته اوس منافات د هذا العدد اما زوج کی او هذا العدد اما فرد کی. منافات پکې صدقا دم دې داسې نشي کېدلی یو عدد دی جفتم وي طاقم دی وي، او منافات پکې کذبا هم دې داسې نشي کېدلی یو عدد دی نه جفت وي او نه دی طاق وي. راسي پی دویم نمبر چې مانعة الجمع دا چاته ویل کېږي؟ هغه قضیه شرطي منفصله ته چې هغې کې منافات اثبات منافات یا نفي د منافات چې دا صرف صدقن وي یعنی اجتماعي نشي کېدلی، او منافات دا کذبن وي. د دې مثال به څه وي؟ هذا الشيء اما شجر او حجر. دا اوس دې کې منافات صدقن دی یو شی شجر او حجر نشي کېدلی، او منافات پکې کذبن نشته ارتفاعي کېږي. یو شی به وي نه به حجر وي نه به شجر وي بلکې خر به وي. خیال هم دی. او دریم نمبر مانعة الخلو چې هغې کې منافات وي اثبات منافات یا نفي د منافات حکم پکې وي صرف او صرف کذبن یعنی ارتفاعي نشي کېدلی البته اجتماعي کېدلی شي. مثال به څه وي؟ زید به یا په سمندر کې وي او یا به غرق نه وي. نو داسې نشي کېدلی چې نه دی په سمندر کې وي او وي دی غرق. دا منافات کذبان شو که ځکه یا په سمندر کې وي دا یو طرف شو. خیال هم دی که نه؟ غرق به نه وي نو چې سمندر کې وي د دې نقیض یعنی سمندر کې نه وي او غرق به نه وي د دې نقیض یعنی غرق به وي. دا دواړه نشي کېدلی چې سمندر کې نه وي او غرق به وي. دا خو نشي کې ارتفاعي نه کېږي. اجتماعي کېدلی شي سمندر کې به هم وي غرق به هم نه وي. لامبو به وایي قلارې ښه مزیدار خپو ته به یې شی نه اچولي. ښه جي اوس ورته وګورئ وهي الحقیقیة نبر خو متن هم ویلو که نه ومنفصل متن ته وګورئ ومنفصلة منفصله به وي ان حکم فيها کچري حکم په قضیه کې لګېدلی وي بتنافي النسبتين چې نسبتونه کې منافات دی او لا تنافيهما یا پکې منافات نشته صدقا وكذبا معا صدقا او كذبا حکم لګېدلی وي د منافات یا د عدم منافات. وهي الحقيقية او صدقا فقط فمانعة الجمع او كذبا فقط فمانعة الخلو. لاندې اوس راشي قوله وهي الحقيقية نوی فالمنفصلة الحقيقية تعریف سره ما حکم فيها دا هغه قضیه ده چې حکم لګېدلی په دغه قضیه کې بتنافي النسبتين د دوه نسبتونو د منافات فی الصدق بصدق کې هم منافات وي جمع کېږي نه والکذب کذب کې منافات وي. دا کذب او کذب دواړه ویل کېږي. نحو قولنا لك دا قول زمانگا اما يكون هذا العدد زوجا واما يكون هذا العدد فردا رسل بكنا او حكم فيها یا حکم لګېدلی په دې قضیه کې بسلب تنافي النسبتين چالک منافات د دوه نسبتونو چې د اثبات نه بلکې سالب دی. نه دا به قضیه حقیقیه سالبه شي مخکې قضیه حقیقیه مجوز به سالبه شي. چالک منافات دا سلب دی د دوه نسبتونو ترمنځ صدقا هم کذبا هم لك مثال نحو قولنا ليس البتة دا سندا اما يكون هذا العدد زوجا او منقسما بمتساويين. اجي زوج ویل کېږي چې برابر ته تقسیمېږي. ښه یو زوج یو بل څه وي فرد وي. زوج چاته ویل کېږي چې برابر ته تقسیمېږي. ښه جفت ته موږ وایو لکه څلور زوج دی دوه ته تقسیمېږي. دوه زوج دی یو ته تقسیمېږي. شپږ زوج دی درې ته تقسیمېږي. یو فرد وي فرد چاته ویل کېږي طاق ته چې هغه برابر ته نه تقسیمېږي. لکه درې دا اوس یو نیم ته تقسیمېږي برابر ته تقسیم شو پورا عدد ته نه تقسیمېږي. یو ته نیمې دغه شان پنځه دوه نیمو ته تقسیمېږي درې نیمو ته تقسیمېږي. په خبره پوه شولې. اوس راشي بهرحال زوج چې دی زوج دا چاته ویل کېږي چې برابر ته تقسیمېږي. دا اوس څه وایي ګوره دا عدد به یا زوج وي یا به برابر ته تقسیمېږي. دې کې اوس منافات نشته. ښه دلته سلب منافات دی صدقا هم کذبا هم. زوج به هم وي
اجتماع کیږي زوج بم وي برابر ته هم تقسیمیږي لکه څلور ته وګوره زوج هم دی دلته وګوره عدم منافات دی صدقا همدغه شان نه به زوج وي نه به برابر ته تقسیمیږي لکه درې طاق یادو نو ارتفاع مراله اجتماع مراله ارتفاع مطلب منافات چې صدقا او کذبا دواړه سلب دی او په نه شي سر خو دا وکنه خو دې غر کړم د سی ګوري کله چې نو پیږي خجي كم بتورسد ليس البتة إما يكون هذا العدد زوجا أو منقسما بمتساويين والمنفصلة المانعة الجمعي دي ستارد ما حكم في هذا قضية جبدي كي حكم لكي تلي بتنافي النسبتين جدو نسبتون كي منافات دي أو لا تنافيهما يا بكي منافات نشتري في الصدق فقط صرف صدق كي خبرك چه منافات عدم منافات حكم دا صرف دا صدق وي لكن مثال هذا الشيء إما يكون شجرا وإما يكون حجرا دلتا اس منافات پا صدق کے دیکھا والمنفصلة المانعة الخلوی ندید سے تعریب دے مادا قضیہ دا حکم فیها چی بدی کی حکم لگے دلوی بتنافی نسبتین چالکا نسبتون کی منافات دے اولا دا با موجب شی اولا تنافیهما یا نسبتون کی منافات نشتا دا با صالب شی خوگر فل کذب صرف پا کذب کیا دو فقط لكن مثالي واورا إما أن يكون زيد في البحر وإما أن لا يغرق زيد بيا بحر كبي يا بغرق نبي تدي جمع كده ليش كان بحر كبهم بي غرق بم نبي لامبو بوي ارتفاع نكيجي زيد دي بحر كنبي أو غرق دي وي قوله أو صدقا فقط ما تنكيو كان أو صدقا فقط وليس الأكبر وري دلته راته د مانعة الجمع دو قسمه بیانې دی قوله کې مانعة الجمع چاته ویل کېږي وایو رہی چې التا منافات وی فقط ورسره لګي کنه لګي التا منافات وی صدقا صحیح کذبن سے حساب دے نیو صورت کذبن نوی کذبن منافات نوی ارتفاعی کېدل شي دیتے ویلی کیږي مانعة الجمع بمعنى الاخص تاثر مانعة الجمع دا چې منافات پکې صدقن وی او کذبن پکې منافات نوی دا مرسره وي منافات پکې وی صدقن کذبن نوی داسي وي دا مانعة الجمع دا بمعنى الاخص ذم چې منافات پکې صدقن وی پاتې شول د کذبن منافات خبر هغه نه کو هغه باندې سره نظر نه چو کاغه ویو کو نوی نو دې ته وسویل کېږي مانعة الجمع بمعنى العام ځکه دا حقیقیت هم شامل ده که منافات پکې صدقن وي او ورسره کذبن هم منافات نو ګوره حقیقیه هم شوله او که کذبن نو به حقیقیه نشوله نو بهرحال حقیقیت شاملېږي کنه نو دا مانعة الجمع شوله بمعنى الاخص عام وما ورسېدلی نو داسې به وایي مانعة الجمع چې دا دې کې بیا منافات وي صدقن کذبن با نوی آیا با منافات وی صدقن کذبن سرمکار نشته لیکوی او کنوی او تو گوره اے لا فی الکذب فقط کوی لا فی الکذب کذب کی با منافات نوی بمعنی لخش ولا او ما قطع النظر یعنی الکذب یا با منافات صدقن وی سرد قطع نظر دا کذبنا قطع نظر د کذب نه مطلب حتی جاز تر دې چې دا به جایز وي اجتماع النسبتان فی الكذب چې کذب کې دواړه نسبتونه جمع شي یعنی کذب کې منافات نوي او وان لا یجتمع او دا هم جایز وي چې کذب کې هم منافات وي کذب کې نه جمع کیږي ويقال للمعنى الاول كما نه اول د معنی الجمع رواخلو دغه وخت کې او تویل کیږي معنیت الجمع بالمعنى الاخص والثاني ویل کیږي دویم ته دویم معنا شقت نظر د کذب نوی دې ته ویل کیږي مانعات الجمع بالمعنى الاعم قوله او كذبا فقد دلتم دقد وسورت دې اکبر وګورئ مانعات الخلو چاته ویل کیږي چاغي کې منافات وی کذبا فقط یعنی صدقا بک منافات نوی ندا شو مانعات الخلو بالمعنى الاخص او دوما چې منافات بکې کذبن وی کذبن
قطع نظر د دې نه چې صدقان شته که نه نو دواړه احتماله به پکې وي چې صدقان به هم منافات وي او صدقان به نه وي دواړه صورته به پکې وي نو دې دویمې ته به ویلی کېږي مانعة الخلو بالمعنى الأعم قوله او كذبا فقط اي لا في الصدق صدق منافات نوي او ما قطع النظر عنه یا قطع نظر د صدق د منافاتنا والاول كول سورج مانعة الخلو بالمعنى الاخص بوي والثاني بالمعنى العام بوي قوله لذاتي الجزئيين لکبر وګورئ جی قضیه منفصله تعریف وکړلو د منفصله درې اقسام بیان کړه حقیقیه مانعة الجمع او مانعة الخلو دا څه وکړه اوس هر یو په دوه قسم معنی ده که حقیقیه هم په دوه قسمه ده که مانعة الجمع ده هم په دوه قسمه ده که مانعة الخلو ده نو هم په دوه قسمه ده کم یو ته ویل کېږي عنادیه او بل ته ویل کېږي اتفاقیه لکبر وګورئ جی عنادیه چاته ویل کېږي چې د قضیه شرطیه منفصله په دې دواړو اجزاو کې یعنی مقدمه او تعلیق کې د منافات د ذات په وجه باندې وو د قضیه شرطیه منفصله په دې دواړو طرفونو کې یعنی په مقدمه او تعلیق کې دا کم منافات ده دا د ذات د وجه نه او ذات د وجه نه دی وخت کې بوته ویل کېږي عنادیه او که ذات د وجه نه او اسی یو په یو ماده کې موجود شوی او نور مادو کې نه خاص یو ماده کې موجود شوی نو به بوته ویل کېږي اتفاقیه د دې دوی مثال لکه زید چې اما کاتب او شاعر دا اسود لیکل دی ګوره زید اما کاتب او اسود یو مثال له کتاب ولا هل کو خدا توجه ده زید بیا کاتب وی او یا با اسود وی د یو ماده کې شه دی یو ماده کې دی زید والا زید چې کومه ماده ده دې کې منافات ده که کاتب دی اسود نه دی او که اسود دی کاتب نه دی صرف دیوه ماده کې د دې نه علاوه نور کومې مادي دي د انسان افراد دي هغې کې دا چې نشته ابا کاتب به هم وي اسود به هم وي نه به کاتب وي نه به اسود وي پوه نه شولې پې نو که چېرې دغه منافات دا صرف او صرف په یو ماده کې و ذاتا نه و نو بیا به ورته ویلی کېږي اتفاقیه او که چېرې ذاتا نو بیا به ورته ویلی کېږي عنادیه لکه هذا العدد اما زوج او فرد دلته اوس منافات دی کم عدد چې موږ ګورې کم عدد 1 کروڑ عدد رلی او که 1 کروڑ 1 عدد رلی او که 1 عدد رلی او که 2 عدد رلی کم رلی نو هغه به هغې کې د قشان منافات دی پوهېږئ بیا ورته ویلی کېږي عنادیه نو ته وګورئ متن ته وګورئ وکل منهما هر یو په دې دواړو کې یعنی که اثبات منهما کې ضمیر شاته راجع دی اثبات او نفی د منافات تخا یعنی قضیه شرطیه منفصله موجبه او قضیه شرطیه منفصله سالبه تا وكل دلته من حالي کرے من هذه بس من هاډر لګي صحیح کا من هاي کې ګورځي سی بشي او کل منها هر یو بدغه او هر فرد دغه درې واړونه منها کې وساته راځي کوي درې واړه ته راځي شي کنه جمعیت په اعتبار سره نه حقيقي او مانعة الجمع او مانعة الخلو دقه ټیک دی ښا بل اسه من خالی جوړ کړو منهما یعنی به نه جوړېدلو مرحل دغه شان ټیک دی او کل منها هر یو پدغو کی امکانت تنافی کې چریو دا منافات توجه لذاتی الجزئیین د دوړو جزئین د ذات په وجه منافاتو نو به بدا انادیه می پرې خدای کنه وکل منها هر یو بدغو کی انادیه ده کلا کچریو د منافات د ذاتی جزئین په وجه او الا قد ذاتی جزئین په وجه نو فاتفاقیه لاندې ودراشه قولوا لذاتی الجزئین ان كان المنافات کچریو د منافات بین الطرفین د طرفین ترمنځ طرفین څوک دي یعنی مقدم او تالی ترمنځ منافات دا منافات داسې منافات ناشیتن چې دا پیدا شوی ان ذاتی هما د ذاتین او د دواړو نه مقدم او تالی د ذات د وجنو
فی ای مادت کم ماده کی چې دا موجود شي نو ذات کی منافات دے تحققا فی ای مادت تحققا ہر ماده کی چې دا متحقق شي لکه ایک ہی کہ دو ہی کہ تین ہی کہ چاری ماده سیول کہ 20 ہی کہ 100 ہی کہ 1 لاکھ کہ 1 کروڑ کم مادم کرالی نو دغه منافات پکې د زوجیت او فردیت والا ښه نو کل منافات لکه منافات د زوجیت او فردیت روالا لا من خصوص الماده صرف خاص ماده کې منافات نه بلکې په هر ماده کې وي خاص مادي والے مثال لکه منافات بین السواد والکتابت لکه د توروالی او د کتابت منافات فی انسان په یو انسان کې داس انسان یکون اسود وغیر کاتب چې اسود وي دغه انسان غیر کاتب وي او یکون کاتب یا کاتب وي وغیر اسود نوي نو دا صرف دغه یو ماده کې خبره ده نور کې نه بل به وګوري اسود بم وي کاتب بم وي اسود بم نوي کاتب بم نوي فالمنافات بین الطرفین هذه المنفصله منافات په مابین د طرفین دغه منفصله کې واقعات لا لذاتهما دا واقع دی خود ذات د وجنه نه دی اندا یو کتابت سواد یا دیکھا بل بحسب خصوص الماده بلکې د خو یو خاص ماده په وجه دی ځکه اذ قد يجتمع السواد والكتابه کله کله جمع کیږي سواد او کتابت په صدق او فی الكذب او په کذب کې جمع کیږي نه به سواد وي نه به کتابت وي په ماده نو خرابله ماده کې کو ګوري کله دواړه جمع کیږي او کله دواړه نه وي فهذه منفصله حقيقيه اتفاقيه دا یو چې دا خاص ماده کې منافات وي هر ماده کې نه وي ذات په وجه نه وي دا منفصله حقيقيه اتفاقيه ده او تلک مخ کې چې تیر شوی و چلته ذات په وجه باندې وي ذات په وجه باندې لکه شان مخ کې تیر شو لکنه ان ذاته ما فيه ماده تحققا كالمنافات بين الزوجيه والفرديه غير ذلك نبي منفصله عناديه ده او ثم الحكم کلکټیم ورکول شي ولس منټه هغه ځته به ورسو ثم خیل او کني شي ورکول به بس کوونو که بس نیوی او اسی سبا د پاراسانو چې به زیاته ورسو سبا له خل وګ کې دی ماده ولې څنګه چې قضیه حملیه موضوع په اعتبار سره څلور قسمه باندې وا یو شخصیه وا یو تبعیه وا یو محمله وا یو محصوره وا همدغه شان د قضیه شرطیه د مقدم په اعتبار سره دا په درې قسمه باندې ده هغه څلور و دا په درې ده شخصیه محمله او محصوره ویږي تبعیه پکې نشته خالی واګم ده کنه شخصیه محصوره او محمله ورسره دا خبر ذهن کې کینه وای چې قضیه حملیه کې څلور اقسام د موضوع په اعتبار سره او الته د موضوع افراد تم قتل چې یو فرد باندې حکم لګیدل دي پټول باندې لګیدل دي کلیت او جزئیات پکې شته دي پټول لګیدل دي کلیت او جزئیات پکې نشته دي نه افراد تم اعتبار ورکو کې خېل می ټول کارم په افراد باندې چلو دلته دا تقسیم د مقدم په اعتبار سره دی خدلته افراد نشته دلته به تقادیر وی کا نو کچری حکم د مقدم پټول تقادیر باندې دی کنه خاص په یو تقدیر باندې دی پټول تقادیر کې بکی کلیت او جزئیات شته او کنه شته دلته د افراد خبره ودلته ور چاوي تقادیر مو پیژنې تقادیر د مقدم هغه احوال حالتونه او هغه اوضاع وضع دي چې د مقدم عقل وسره د عقل د مقدم سره جمع کېدلی ممکن غني بس حقیقت کې څنګه میکار مسره نشته تقادیر چاته ویل کی تقادیر ویل کیږي د مقدم هغه احوال او اوضاع او هغه حالتونه ته نن حالت د مقدم سبا حالت د مقدم ناس حالت د مقدم ولاړ حالت د مقدم ملاس حالت د مقدم خیرم دې کنه د ورځې حالت د مقدم د شپې حالت د مقدم د ماسپخین حالت د مقدم د مازیګر څومره دي دغه حالتونه ور سره عقل ممکن غني کنه جمع کېدل ور سره ممکن غني نو دغه ته ویل کېږي تقدیر خو نه شولې پی نو سره شي ورلا ما ویل قضیه شرطیه په اعتبار د مقدم سره په درې قسمه باندې ده یو شخصیه ده یو محمله او بل محصوره ناراضي ورلا کچری دا نسبت شو
دغه نسبت په خاص تقدیر باندې دغه حکم چې په یو خاص تقدیر باندې لګیدل او خاص تقدیر باندې تقدیر معین باندې د دویم قضیه کې د اثبات یا د نفي د دویم نسبت یاد کړئ دویم نسبت ثبوتی او د دویم نسبت سلبی او دا د اول نسبت په خاص تقدیر باندې او دیو شخصیه وی به ان جئتنی اليوم کتنن روز را لیکنا نو اکرمتک اکرام د کوم استا اکرام کوما اثبات اکرام حکم ولګیدلو دې کنه خو یو خاص تقدیر باندې دې کنه نن روز را لیکه سبانا بل سبانا کال پس نه یادم نن روزي خاص تقدیر باندې حکم ولګیدلو اوس به د څوي شخصیه وای نه شری به دیم کچری په خاص تقدیر باندې نو یو تقدیر باندې نو ډیرو تقادیر باندې نو به دوه صورت دي کول او باز به ورسره وي کیمیت به بیان شوی وي او یا به ورسره کول او باز نوی کیمیت به نوی بیان شوی نو کچری کول او باز ورسره نوی کیمیت نوی بیان شوی نو به مهمله ده پیږي کنه او که حکم د مقدم په ډیرو تقادیر باندې او کول باز ورسره هم ورسره او کیمیت هم بیان شوی یعنی نو اوس به تسوي محصوره نه پیږي به محصوره التم څلور قسم ودلتم څلور ده موجبه کلیه موجبه جزئیه سالبه کلیه سالبه جزئیه نو راځي ورلا کچری دغه حکم په جميع مقادیر د مقدم باندې اثباتن نو موجبه کلیه ده او که په بعضو تقادیر باندې سلبن نو به موجب ایجابن نو به موجبه جزئیه ده او که په جميع تقادیر باندې سلبن نو به سالبه کلیه ده اګه په بعضو تقادیر باندې سلبن نو به سالبه جزئیه ده زده نشو